أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا إلى آخر الآية. ونو دي آياتنا مخي الله تعالی د دین اسلام حقانیت ذکر کو چې ګوره پټول دینونو کې اسلام یو حق دین دی. وصلی الله تعالی فرمایي چې کوم مخالفین خلق دي چې يهود دي نصارا دي، الله تعالی هغوی ته د دلایل په ذریعہ باندې جواب ورکړي. او اصل کې د شان نزولم دسیو علامه ابن کثیر ذکر کړی دی چې ابن سوریا دا په يهودو کې یو کسو او دته سوریا الاعور وی ځکه دې په دې سترګ باندې وروندو. نو یو ځل دې راغی وی نبی له صلوات و سلام ته وی چې مل هدا الا ما نحن عليه فتبعنا. یره هدایت چې نو دغه هدایت ته چې مونږ په کم دین باندې روان یو، نو تم زمون په سر پسې چې په هدایت ته ورسېږي. او نصاران نبی له صلوات و سلام ته دا خبره کوله چې زمون په سر پسې نو حق دین او صحیح عقیده د بتور ورسېږي. نو الله تعالی دې کې دا جواب کوي چې دې نه ده، بلکې تاسو ته دې وایي چې آمنا بالله وما انزل الینا. مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په هغه کتاب باندې چې مونږ ته نازل کړی شوی دی چې قرآن مجید دی. بلکې الله تعالی وایي تاسو ته دې وایي چې ګوره یا به دلیل ته وګورو او یا به د پلار نیکه تقلید ته وګورو. نو که دلیل ته ګورو نو د اسلام چې کم دلایل دي او د قرآن مجید چې کم دلایل دي نو هغه په ټولو دینونو کې مضبوط دلایل دي. او که پرس کومه تقلید ته ګورو چې د چا پس ورپسې کېدل پکار دي، نو تقلید د حضرت ابراهیم علیه السلام پکار دی. ځکه ابراهیم علیه السلام تاسو وایي چې زمونږ نیکه دی، نصارا وایي زمونږ نیکه دی، او نبی علیه السلام وایي زما خو خامخا نیکه دی. ځکه دا پیغمبر علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دی. نو ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام خامخا نیکه دی. نو الله تعالی ورته وایي چې ته ورته ووایه چې که دلایل ته ګورو نو د اسلام دلایل مضبوط دي، او که پرس که تقلید ته ګورو مشرانو ته ګورو نو ابراهیم علیه السلام ستاسو مشر دی او زمونږ هم مشر دی. نو راځئ چې وګورو چې ابراهیم علیه السلام په کومه عقیده و. نو ابراهیم علیه السلام چې دین هغه د توحید په عقیده باندې. يهوديان څه کوي؟ يهوديان دا خبره کوله چې عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی. عیسایانو بدایي چې عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی. نو الله تعالی ورته وایي چې ګور دې سم کوي، بلکې وما انزل الى ابراهیم، زموږ یقین دی په هغه صحیفو باندې چې نازل کړی شو ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی لس صحیفه ورکړي، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، او هغه چې ورکړل شو دا هغه بچو ته. ځکه د حضرت یعقوب علیه السلام 12 بچیو دا غنه 12 قبیله جوړې شوې. وما اوتی موسی و عیسی، او هغه چې ورکړل شوی د موسی علیه السلام ته چې تورات ته، او ورکړل شوی د عیسی علیه السلام ته چې انجیل دی. وما اوتی النبیون من ربهم،
او هغه کتابونه چې ورکړل شوي دي پیغمبرانو ته د هغوی د رب د طرفه لا نفرق بین احد منه مونږ د دوی په منځ کې په یو کې فرق نه کوو مونږ ټول پیغمبران د الله تعالی معصوم بندگان ګڼو مونږ ټول پیغمبران د الله د طرفه حق ګڼو ونحن له مسلمون او مونږ دغه الله تابعدار بیا وت الله تعالی فرمایي چې کدا يهود او نصارا تاسو ته دعوت درکې نور ته وایي چې تاسو ایمانم غره هغه وخت پورې قبول نه دي چې تر څو پورې تاسو د صحابه په شان ته ایمان نه راوړئ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے يهودو کتا سو ایمان راوړو په مثل هغه ایمان چې صحابه راوړل دي فقد اهتدوا نو تاسو په هدایت شئ هو ان تولوا کتا سو مخ وګرځو فإنما هم في شقاق نو داخله په گمراهۍ کې دي کله صحابه په طریقه باندې ایمان را نوړو نو غره په گمراهۍ کې به پس یکفیکهم الله نو پس کافی دی الله ستاسو لپاره نو دې آیت مطلب دا دی چې ګورا الله ستاسو لپاره کافی دی نو دا يهود به الله تعالی ذلیل کی نصارا به الله تعالی ذلیل کی او طالب الله تعالی عزت درکې او هو السميع العليم الله تعالی اوریدون کې دی علم ولده نو کتا ته تکالیف در رسیږي کتا ته په دین کې نقصان در رسیږي نو الله هر څه اوري او الله تعالی هر څه عیني نو تدا الله په ذات باندې یقین ساته رون دا آیت ته پس یکفیکهم الله چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کېدو عثمان رضی الله عنه د 82 سال په عمر کې سبایانو بلویانو خلکو شهید کړو نو چې کله د شان په تور باندې اوه نو د عثمان رضی الله عنه د سینې مبارک یې نه چونو په دې ځبان دی ولګیدا پس یکفیکهم الله په دې ځبان د عثمان رضی الله عنه هغه یې نه لګیدلی و دلته کې الله تعالی په دې آیات کې د يهودو ته نصاراو ته بلکې هر هغه څوک چې د ایمان داوا کوي نو هغه الله تعالی یو ماډل ذکر کو چې تاسو ایمان چې تاسو تل خپل ایمان نو کله صحابه کرامو په شان د تاسو ایمان وونو هغه انسان په هدایت ته اوس پتا سوای چې زمون ایمان خو د صحابه په شان نشي کېده ځکه دا ایمان مضبوطو هغه چې د پلار او د نیکه پروا نه کوله هغه د پیسې پروا نه کوله نو هغه شان ایمان خو موږ نشو راوړی نو دینه مطلب دا دی چې په کوم شیزونو باندې هغه ایمان راوړی او مؤمن به نو هغه شان ایمان راوړی نو زموږ الحمدلله شان ایمان دی لکه ګوره د صحابه کرامو په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان زموږ په نبی له سلام ایمان دی د صحابه کرامو په آخرت باندې ایمان نو زموږ په آخرت ایمان دی د صحابه کرامو په قران مجید باندې ایمان نو زموږ په قران مجید باندې ایمان دی د صحابه د عقیده چې د مرګ نه بعد هغه ژوندۍ شته زموږ د ایمان د چې د مرګ نه بعد ژوندۍ شته او دلته کې د آیت مطلب دا دی چې په هغه شیزونو باندې تاسو ایمان راوړئ چې په کوم شیزونو باندې صحابه ایمان راوړو او د دې آیت نه د صحابه کرامو شان معلومیږي دا غي وجدا ده چې په دې امت کې د ټولو نه غوره خلق چې کوم دي د پیغمبرانو نه بعد نو غزرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اصحاب امتی کالملح فی الطعام ولا يسلم الطعام الا بالملح زما د صحابه کرام مثال دې دي لکه په ترکارۍ کې چې مال گئی او په کومه ترکارۍ کې چې مال غنی نو هغه پکې نو دغه شان د چا په مذهب کې د چا په عقیده کې د چا په کتاب کې چې د صحابه کرامو عزت نه او د صحابه کرامو مینه پکې نه نو هغه دین پکې دی هغه عقیده پکې ده او کتاب چې دی نو هغه پکې دی نو زمو عقیده د صحابه کرام په باره کې دا ده چې په ټول کائنات کې د انبیاء کرامو نه بعد چې کوم خلق د الله په نسبت محبوب خلق دي نو هغه حضرات صحابه کرام دي ځکه نبی رسول الله والسلام فرمایي اصحابي کالنجوم زما صحابه کرام دا دستور په شان تکړي فبأيهم مقتديتم اهتديتم دا کم پس تاسو روان شئ تاسو په هدایت باندې دیو جن موږ دا وایو چې دا څومره اختلافي مسائل چې کم دي نو ګوره دا پدې کې د صحابه کرامو روایت شته مثلا کې اوسره مثلا رفیدین کوي نو دام د صحابو نه نقل دي نو کڅوک د هغه صحابو په سلال شي نو دوی په هدایت باندې دي کڅوک مثلا نه کوي نو بدین دام د صحابو نه نقل دي نو دام په هدایت ته
یو انسان چې دنو ایمان امین په زور باندې وي نو دام د صحابي نه نقل دي نو دام په هدایت باندې دي او که یو سړی په پټ باندې وي نو دام د صحابي نه نقل دي نو دیم په هدایت باندې دي نو په دې شذونو باندې انسان په یو بل باندې پتوي نه لګي چې لکه چا دا کار وکړو نو دی گمراه دی دا کافر دی دا مونږ نه قبليږي دا خبري غلطي دي او زموږ د خپل ذهن لګونته کې کولا وهل پکار دي لګونته کې انسان د سینه کولا و پکار ده به سیل د مسلمان دا سلور مذاهب دي موالک دي شوافی دي حنبلیان دي احناف دي نو ټیک شو چې زمونږ چې دنو د امام ابو حنیفه رحم الله په دین او امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې اعتماد دی او داغه دلایل مضبوط دي خو د سینه چې دا نور خلک گمراه دي ولې تاسو ګوره په حرمین شریفینو کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په مسلک باندې عمل کیږي نو تبه د سینه چې هغه په باطل باندې او وی خلاف دی او وی گمراه دي د څه بنوي خودم را ده چې انسان له دومره پکار دي چې که سړی اوس دسی و چې زمون په سیون خلی شر اساسو د احناف د امونز نه کیږي نو خامخا به ته مونږ وایو چې د اساسو د نه کیږي او که سړی مون سره وګخ کته کوي چې اساسو دام کیږي زمون دام کیږي دوم وته چې خو خوشاله کستادم کیږي او زمون دام کیږي نو دا شی ټول د دین روان دي چې یو گمراه غني او دا بل گمراه غني نو ګورل دی حدیث نه دا معلومیږي چې نبی رسول الله فرمایي اصحابي کالنجوم زما صحابه کرام د ستورو په شان ته کړي فبی ایهم مقتدیتم اهتدیتم چې دا کم پسند تاسو روان شي نو تاسو په هدایت باندې و دیو جنې کې انسان مثلا لاس پدېزه کې خودو هم صحیح دی که انسان لاس پدېزه کې خودو دام صحیح دی دام په حدیث کې راغلی دی هو البته دا نه دی راغلی دا چرته حدیث کې نشي چې انسان پدېزه کې لاس کیږي هو انسان دېزه کې کیږي خیر ده سم مسله پکې نشته دی تنگ نظری نه پکار ځکه چې دا صحابه کرامو نه منقول دی د صحابه کرام معمول پاغه باندې داو خو انسان با تنگولم نه پکار لکه ته مثلا خامخا په جنگه او بل مسلمان دی هغه ته تکلیف ته او ته بس دا خور خواکه او خواکه خو بغلاره کړی بس ته دغه شند کې مونږ خواغه به دغه شند کې کوي سم مسله وکړي نشته کوم تاسو ویلو په هندستان کې یو ځل په دې خبر باندې مناظره و چې را ده امین په زور باندې ویل پکار دی بسر دی کبل جهر دی نو په هغه ټیم کې چې کوم ججو نو هغه هندو نو دا دو مسلمانانو وتلاړو دلایل وتوي نو دی یو وتوي چې ګوره دا دلیل دی چې امین په زور باندې وي یبل وته زما دلیل دا دی چې په خلار باندې وي وی دې چې ټول دلایل ووریدا وی ورته وی چې راځه په دې خبر باندې ورسېدم یو امین بسر دی په پټه باندې امین دی دام ثابت دی یو امین بالجهر دی پته زبان امین دی دام ثابت دی خو یو امین بالشر دی چې شر د پاره وي وای دا به امین بالشر پکې نشته نو بعض خلک دسی چې بالشر د پاره صرف لکه دا سنت عمل دی کنه نو که انسان مثلا په پټه ویم سنت دی کنه نو خامخا په یو علاقه کې رواج دي سینه دی او تاسو په سب کې چاغه کې چې امین نو دا واست شر جوړي نو دا بیا بدري ستړي وال غواړي چې لکه شر ما جوړو ځکه امین بالشر دی او که انسان یو د څه ځای تلاړو چې مثلا په سعودي عرب کې دی د شوافیو سره ولاړ دی اې د حدیث جمعه تورغه مونږه کوو الته سره خدای خشه خو بده د پاره مو وای چې دوی خوشاله کی ویا دا پیغمبر ویلي درازو امین وی وای سم مسله نشته نو ګور عقل ډیر خشه دی خو بچا کی نو دا یو من د یو چټاکې علم د پاره یو من عقل پکار دی انسان چې په شیز باندې کویږي نو بیا ول عقل هم پکار دی چې دا په کنځه کې استعمال ول پکار دی دا څنګه ده لکه ګور عام طور باندې مونږ چې کله څوک وفات شيو مونږ هغه خخو نو بیا د خو طرف ته د سر ته ټول مونږ قرآن مجید سبق وتوایو وس دسی کما خلک یې غوي دا په حدیث کې نشته او دا بدعت ته نو موږ ته ګور دا خو مشکات کې دی عبد الله ابن عمر حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان چې کله وفات شنو بر طرف ته سوره بقره اول ویو خو طرف ته اخیره وی وس حدیث کې راغلی غوي دا ضعیف ته د ابن عمر اثر دی وس عقل ته انسان ورنه بدی کې سدي او تلاوت ته کنه مخ کې وتمو کو ولته وتمو کو دوا بوشي څه خبر پکې نشته دغه شان باز خلک دی بس نه خطي ويره په دعا کې بلاس نو چته دا به حدیث کې نه راغلي د دنیا په حدیث کې راغلي هو زدي په کتاب کې نشته او د دې مشران نه دي لیکلي جو یاره و نشته دا کول شي چې نو دا د اکابر پرستی نه وران دي چې زما مشر دا وایي زما مشر دا وایي زما مشر په کتاب کې دا لیکلي نه زما مشرم پرې د استاد مشرم پرې دا د الله رسول سو
صحابه سوي تابعین سوي پاغي چې فیصله کې بس ټیک ټاک روان. نو زما په یو حدیث نه خبر را یاد شو چې ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام د ستورو په شان ته دي. نو چې د کم بسم روان شنو په هدایت پي دغه شان ته کې جنت یوازې پدې کې نه دی چې انسان مثلا حنفي دی نو دا به جنت تزي او شافعي بنزي. انسان مثلا حنفي دی دا به جنت تزي او اهل حدیث په جنت تنزي، دا خبره غلطه ده. دیوبندی به جنت تزي او پنځپيره بنزي، دا خبره غلطه ده. جمعیت والا بزیو پنځپيریان بنزي، دا خبره غلطه ده. دا پارټای والا بزیو دا بنزي، دا خبره غلطي ده. لکه د خولم ناروزي اسلام چې د کنه ډیر زیات پراخ دی، دا ټول مسلمانان دا مونږ چې وسناسي سو بکیو پارټای وې سو په بل والے ټول مسلمانان یې خپه دې خبرو باندې سو کافر کیږي نه. او دا خبرې غلطي دي چې د پلان کې بس مونږ کیږي او د پلان کې بس مونږ نه کیږي. ټول مسلمانان دې مونږ کیږي، بس تورات پکې نه وي، انجیل پکې نه وي او نه پکې پاړای وي. د الله تعالی کلام پسې وي چې کوم ځای کې څوک مونږ پسې کوي غلی راوځي. دا اختلافات دا خبرې مکوي. ځکه نبی له سلام فرمایي اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، سما صحابه کرام د ستورو په شان د کړي چې د کم پس روان شي تاسو په هدایت باندې. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د صحابه کرامو د ایمان خبره کوي او د صحابه کرامو د عقیده تقوا خبره په ذکر کوي. وقالو اوایدوی کونو هودن شیطاسو یهودیان او نصارا یا عیسیان تهتدو په هدایت بشي. قل وتوایا پیغمبر علیہ السلام بل ملت ابراهیم، بلکې زه تابعداري کوم د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چې یکسو دی وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه. قولوا وای تاسو آمنا بالله مونږ ایمان راوړې په الله تعالی وما انزل الینا او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی مونږ ته، وما انزل او هغه صحیفه چې نازل کړی شوی دی الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام ته، و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته، و اسحاق او اسحاق علیہ السلام، و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته، والاسباط او داغه بچو ته، وما اوتی موسی او هغه کتاب چې ورکړل شوی وو موسی علیہ السلام ته، وعیسی او عیسی علیہ السلام ته، وما اوتی النبیون او هغه کتابونه چې ورکړل شوی وو پیغمبرانو ته من ربهم د دوی د رب د طرفه، لا نفرقو مونږ فرق نکو بین احد منهم فمنز د یو د دوی کې، ونحن له مسلمون او مونږ د تابعدار یو. فإن آمنوا کدوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به فمثل د هغه ایمان چې د صحابو په ایمان راوړی دی، فقد اهتدوا نو دوی په هدایت دي. وإن تولوا او کتاس مخ وګرځو فإنما هم في شقاق نو دوی په گمراهۍ کې دي. فسيكفيكهم الله پس کافی دی الله تعالی ستاره پارا وهو السميع العليم الله تعالی اوریدون کې دی او علم ولده. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.